नौजवान आलिम दीन पीर तरीक़त मौलाना शमसुल आरिफीन साहब की इस्लामी मालूमात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए गाजी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दा इरशाद नकल कवी چې ډېر روژه نیونکي داسې دي چې هغوی ته د روژې پیدو کې سوا لوږه پاتې کېدونکي نور هیڅ نه میلاویږي او ډېر شپه روڼونکي داسې دي چې هغوی ته د شوګیري د مشقت نه سوا هیڅ نه میلاویږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبرې او د هغوی ویناګانې او د هغوی اعمال عادات د سمندر حیثیت لري. د دې حدیث دوه حصې په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. یوه حصه د روژهدار د روژې متعلق ده چې ډېر کرته د روژې مشقت برداشت کی، لوږه، تنده او جایزه هم بستری د دې نه ځان بچ کی، لیکن د دې روژې اجر و ثواب دته نه میلاویږي، ما سوا لوږه ورته میلاو شو. دویمه حصه په دې کې هغه دا د ډېر کرته یو سړی د شپې د مشقت باوجود د شپې عبادت لپاسي تهجد کوي، قیام اللیل کوي، لیکن اجر و ثواب ورته نه میلاویږي ما سوا د ده نه چې د خوب خراب شو. د دې حدیث په ذیل کې علماء کرام د دې دواړو خبرو وضاحت کوي. یو وضاحت داسې کوي چې ډېر کرته روژهدار چې روژه ونیسي صرف لوږه ورته ولې میلاویږي، اجر و ثواب ورته ولې نه میلاویږي؟ نو وجه دا ذکر کړی ده چې د روژه ماتې په ټایم کې د حلالو پروا نه کوي بلکې په حرامو روژه ماتې. او زمونږ په معاشره کې د لیدلو کتلو خبره ده چې ډېر کرته سړی د پردي پټي نه مولی ټیپر راوباسي، سبزي راوباسي او په هغې باندې روژه ماته کړي، د پردی ګاډۍ نه خوراک راوالي او په هغې روژه ماته کړي. نو د دې روژې ثواب خو څه کوي، الټه ګناه به درته میلاویږي. بعضې علما فرمایي چې نه، داسې نه، دې روژهدار ته دا روژهدار په خپله روژه کې د غیبت او چغلۍ نه ځان نه ساتي. نو غیبت او چغلۍ د وجې نه د روژه ضایع شي، ثواب نه بلکې الټه ګناه ورته میلاو شي. او د یو بل حدیث نه هم دا معلومېده، یو دوه زنانه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا شکایت راوړو چې د لوږې د وجې نه هلاکېږي، روژې ماتېدو